کسه معاشره کې یاد وساته. زه یو مثال در کوم. ډېر کسان یې کنه زه آزاد یم. آزاد هغه انسان دی چې نفس نه آزاد شي. معاشره کې آزاد کسان ډېر کم دي. نفس نه آزاد کسان مغه دي چې خېټې نه مني، شکم نه مني، زیر شکم نه مني، خواهشاتو نه مني، شهواتو نه مني، جنسیاتو کې نه دي، سکسیاتو کې نه دي. یاد وساته یغوی ذهن قسمه قسم د مادي شیو کې گرفتار نه دی. شهرت وږي نه دي، کرسی وږي نه دي، پیسو وږي نه دي. دا ډیره مهمه مسله ده چې انسان دغه شیو کې نه وي، دغه لالچو کې نه وي، د ټولو نه آزاد کس انده دی. خو چې کله یاد وساته خدای طرف ته مزال شروع کوي که نیکۍ طرف ته، بیا دغه ځای کې شیطان زورا ډېر کوي، نفس زورا ډېر کوي. چې کوم کس لږ وغواړي، یو مثال زه در کوم، یو انسان دی خمس نه لنډوي، کوشش کوي چې خمس لاند کوم راځه دنیا نه واورځي څم پر څه دا واجب خو ادا کوم که نه. انسان د المنځونه نه کوي، المنځو کې سز د المنځو ته ولګېږي، بیا اندغ ټایم کې شیطان ډېر وسې لګېږي، بیا کوشش زیاتېږي شیطان. یو کس دی حج نه دی کړی، څه حج باندې روانېږي، بیا شیطان ډېر سخت هغه لیارې نیوللې کوشش کوي. زه دې وضاحت ته دغه کیسې څه کوم، تاسو زحمت ختموم که څه سترګې وغړه. یی څه ایران کې تهران کې شاه دور کې یو جوان و، تاسو ته پته شاه دور کې ډېره فحشي وه. هغه به څه کله نه محرمو ته سترګې غړولې، سترګې به ټیټولې ونه. دومره پاک پاکې ځای انسان و تهران کې. هغه فحشۍ دور کې ځان یې کنټرول کړی و. هغه لوړ شي بیا کوم ته یوه عالم څه شاګردي اختیار کړي. څو وخته شاګردي وسو کې واپس کوم ته راشي، یوازې نن به یې دکان کې ویلوړ وي، یوه نامحرمه جلکۍ راشي، کوشش کوي چې سترګې نه ورته غړي، خو دلته یې زور دوره زیات ورباندې وي چې سترګې ورته وغړوي، کمزوری شوی وي. حیران پاتې شي چې زه دوره دیندارۍ کې نور مخ ته لاړم، کوم ته لاړم، خو قسم چې نه کمزوری یم، نو محرم ته د سترګې غړوم، کوشش د کېږي نه. لاړو دوباره استاد ته پوښتنه وکړه چې استاد څه وجه دی زه کوم ته راغلم، دې په وجود زه قسم څه کمزورۍ راکې زیاته شوي دی. هغه ورته وایي چې اوس صحیح روان شوی، اوس صحیح شوه خبره ویلې چې کله دیني لارې باندې، مذهبي لارې باندې، خدای لارې باندې روانېږي، شیطان و نفس زورا زیاتېږي. دغه ځای کې پکار دی چې مقاومت او مقابله مضبوطه وکړي. که ودرېدې خپلې لارې باندې، بیا شیطان ته شکست د ویر کو بیا نه در پسې راځي. خو که دغه ځای کې د شکستو منلو، بیا شیطان در باندې همیشه غالب راځي. زه تاسو ته یو ساده مثال در کوم، خو خفه نه شوئ. مثال در کوم، انسان کربلا سفر باندې روان شي، تاسو به لیدلي وي پېښور ته څو، اسلام آباد ته څو، کویټې ته څو، دوبۍ بوزبۍ ته څو، جګړې نه کوو، لانجې نه کوو، غاړو کې نیوله نه کوو، ځنه کارونه نه کوو. خو چې کله کربلا سفر باندې روانېږو، د ټولې کیسې شروع کېږي، جنګ، جګړې، خېټونې، مړیونې، لانجې، مختلف شی. خو دغه ځای کې شیطان داسې ډېر زیات لګېدلی دی چې د روحاني معنوي سفر د شی کې خراب کی. حج کې انداسې دی، ته حج ته لاړې، کوشش کوي چې معنوي شي، سفر د روحاني شي، حج د قبول شي، هلته شیطان د سندوره ډبل لګېدلی څار څه د خراب کی. دا ډېره مهمه ده.